حتی نامو په باره کې هشته څه هغوی کې وا نامه محمد نما دی چې ډېر تاکید ورباندې شوی دی و چې اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه واوسعوا له فی المجال ولا تقبحوا له وجها که چیرې تاسې بچي باندې محمد نما کې اخلاله نو هغه اکرام وکړئ هغه احترام وکړئ ښه ځای کې کښېنوئ بد نظیر ما ورته کوئ نمې واچینه یا دا یا روایات ته چې ما من مائدة وضعت وحضر علیها من اسمه احمد او محمد یو داسې دسترخوان چې هغه باندې محمد نما دی یعنې بچي نما محمد دی یا بچي نما احمد دی دغه کله چې دسترخوان غوړېږي د دسترخوان باندې ورځې کې دعا وارې د پروردگار متعال برکات نازلېږي یعنې قدس ذلک المنزل فی کل یوم مرة هر ورځ دعا وارې د دسترخوان باندې لواجې د چې نمای محمد ورباندې ایښی دی نمای ورباندې احمد ایښی دی هغې نامې واجې دعا وارې د دسترخوان د خدای برکات وي و زنه نامې داسې هشته چې هغه مکروه دي نه دي پکار چې یو معنای ښه نه دی یو معنای چې دی مثلا خدای طرف ته رسېږي ځنه نامې مثلا مجتهدینو معنی کړي دي حتی روایتو کې راغلي دي الله نامه ته چوبانې نشي کېښلی چونکې ذات د خداوند عالم دی ته ذات خداوند نامه چوبانې نشي کېښلی چې ته وایي چې ته الله اما دین علاوه خدای اوصاف دي مثلا خدای صفتونو کې دی کریم رحیم ودود رؤوف دا نمی مکروه دی مگر دا چې کشیر یوسف هغه سره بندګۍ سره همراه شي بیا صحیح دی مثلا ته چون نما کې دی رحمان غاګو ته کې رحمان غاګو ته کې رحیم مکروه دی مگر دا بندګۍ سره همراه شي دی عبدالرحمن عبدالقهار عبدالجبار عبدالله بیا صحیح دی او ټولو نه بهترین نمی اول نمبر کې اندو دی یعنی ته داسې نامه پکې دی چې امام علیه السلام یې چې هغه نه د دغه سړي بندګۍ خوشبوی راشي چې د دې چا بنده دی نو عبدالله نامه اوکسو ډېره زیاته پیغمبر تاریخ کې شته دی پیغمبر والد صاحب نامه عبدالله دی یا امامانو بچه و کې شته چې نامه یې عبدالله راغلی دی اوس کربلا کې یو داسې بچی شهید شوی چې هغه یوې ورځې و روایتو کې شته چې عبدالله رضیع نو دی رضی چې تازه شودی چې کله یا خود علی اصغر په باره کې چې کېدای شي عبدالله رضی انداوي عبدالله نامه ډېره مهمه نامه ده اهمیت لري خپلو بچیو باندې کېږدوي عبدالله عبدالرحمن عبدالقهار عبدالرحیم عبدالکریم عبدالجبار عبدالودود عبدالمنان دا ټولې خدای صفات دي دغو سره که بندګۍ سره همراه شي ډېر عظمت لري ثواب یاد دی او که چیرې دینه هټ کروي یعنې صرف منان نامه پکې دی کریم ودود رحیم رؤوف دا مکروه دي پکار دی بندګۍ سره همراه وي مجتهدین یې روایت حساب سره دویم نمبر کې انبیاو نامو باندې تاکید شوی دی چې ډېر اهمیت لري ابراهیم نامه حضرت نوح علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام محمد ایوب مثلا که پیغمبر سره ملو کې یو بخواندو کې محمد ابراهیم محمد اسماعیل یا مثلا نور کوم انبیاو نامی دي دا هم اهمیت لري روایتو کې راغلي دي دین علاوه یی چې هغه خونه چې هغې خونې کې د احمد نما دی یا محمد نما یا علی نما یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبدالله نما دی یا نونو کې فاطمه نما دی نو روایت دی که دا نمی کومې خونې کې دي دغه خونه غریباني نه محفوظه دی دغه خونې ته فقر غربت نه رسي یعنی که وی هم پروردگار دغو نمو برکات وجې نه خدای دغه خونې نه غربت فقر لري که کومو نمو وجې نه احمد محمد جعفر حسین حسن علی طالب عبدالله یا بچیو کی وی فاطمه نامه دا اثر لري تاثیر لري یا مثلا پیغمبر نه وسایل و شیعه کی روایات ته پیغمبر یې چې داسې کور چې هغه کې د انبیاو نمی وي ایوب نما وي حضرت عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نما دی موسی نما دی که محمد موسی محمد عیسی یا پیغمبر نما دی که محمد نما چو بچی باندې ایښی دی د کور ته ډے نایټ یعنی شپه ورځې
دوه ملائکی رسی دغه کور مورد ستایش و احترام ګڼل شي هغو ملائکو ذکر ذریعې سره چې دغه کور کې د نامې د انبیاو ایښي شوي دي نامې د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم ایښي دی حتی پیغمبر نامی په باره کې فروعی کافی کی دور تاکید شوه دی چې شپږم اولادیای چې قال الرسول صلی الله علیه و آله پیغمبر نه روایت من ولد له 4 اولاد لم يسمى احدهم باسمي فقد جفاني کای چا څلور سمن دي و څلورو کې ایوز وي نما ایما په نامې نه دی ایښي شي یعنی محمد نامه نه دی په ایښي فقد جفاني دغه سړي ما سره ظلم وکړو ما سره زیاتی وکړلو چې څلورو زمنو کې ایوز وي نما هم محمد نه دی یعنی محمد نامې باندې دوره ټینګتیا شوي دی دوره تاکید شوی دی چې تاسو خپلو بچیو باندې د محمد نامه کېږدوئ یو بیا د روایت هم څه شپږم اولادی چې رسول الله دی چې چا څلور زمان وي څلورو کې ایوز وي نما هم محمد نه دی فقط جفان دی ما سره ظلم وکړلو و نامو حواله سره د ائمه اطهار علیهم السلام نامو باندې دوره تاکید شوی دی چې اراد ابو جعفر علیه السلام الرکوب الى بعض شیعته لیعود امام علیه السلام امام معصوم علیه السلام غاړي چې ځنه شیاو کورو ته څي د د پانه څه هغه بیماران دي پښتنې پاره څي فقال یا جابر الحقني فتبعت جابر ته د کو ملګری او صحابي او راشه تا مو سره یوځای شه جابر سره ملګری شو فلما انتهى الى باب الدار سکله دی وشیا کور ته ورغللو خرج علينا ابن له صغير کله چې شپږم اولاد دروازه ورته وویله هغه کور نه یو وړوکی بچی راوتلو فقال له ابو جعفر علیه السلام امام علیه السلام د ورته کا مسمکه وړای تو څه نامه دی فقال محمد ورته د کا مولا امام نامه محمد دی پلار باندې محمد نامه ایښی دی قال فبما تکنا وړه دار ته وایه کنیات د چی دی قال بعلي ورته د کو سیمو کنیات علی دی فقال ابو جعفر علیه السلام نو مولا د ورته کو امام د کو ورته امام معصوم د ورته کو لقد احتضرت من الشیطان احتضارا شدیدا نو مولا د ورته کو وړه ته شیطان ډیر وریاشو بلکې شیطان تو نه وریاشولو نغدی د ترتل نشي خو احتضارا شدید ډیر دفع شولو چی وجنه چون که ایتانما محمد و کنیت علی ده بیا امام ده ورتکا ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد یا علی وڑا چکل شیطان دا غاگ ووری چکل تو تپلار یا مور دا غاگ کیس آ محمد آ علی صرف دا نماد تا وخلی چه محمد نمای دا تا وخستالا چکل علی نماد تا وخستالا دا نمی سی چکل غاگ دا تا وکو ذابا کما یذوب الرصاص دا شیطان دسی ولی کی لکه هغه ور کې هغه به وسپنه څه ولی شي زوب شي ختم شي شیطان دلته پاتې کېږي نه دا ځای دی نه فرار کوي چې کله پلار یا مور یا هر څوک د غوړ کې ته د محمد نامه وخصه یا د علي نامه وخصه شیطان بیا دلته نه پاتې کېږي فرار کوي تختی لذا بچیو نه دا شنه په کود انسان کېږدی حتی اذا سمع منادیا باسم عدو من اعدائنا اما شپږم اولادو کا څنګه شریک خپل بچیو باندې تاسو د ایمو دښنونه میکیږي هغه کسان څنګه ایمو دشمنان دي دا الله دشمنان دي د رسول الله د ایمو ائمه اطهار علیهم السلام دشمنان دي که تاسو دښنونه میکیږي خبرې چې دي څوره نقصان ده اهتز واحتال څکله شیطان هغه د ایمو دښنونه می ووري نو اهتز واحتالا گڑیږي هغه اهتزاز کې رسی جمو کې ځان کې نه ځایږي شیطان دور خوشحال وي څه نن د خدای د دښنه ما مو اوریدله د اهل بیت دښنونه ما د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دښنونه مو اوریدلې سوره بعد خبره ده چې مخونی باندې د انګریز د کفارو د مشرکینو د منافقینو د ملحدینو د منکرینو هغه کل شری مخونی باندې حکیم شي هغه نمی پکې ګدو
څه هغه یې دیخنه نما دی هغه تو ته دیخنو ملک نه رغلی دی هغوی فلمونو نه تو ته رغلی دی تو سره ښکلي ښکلي نامې شته دي زه به انشاءالله یو کلیپ کې آیډیل باندې ذکر کوم چې موږ تاسې لایف سټایل چې کوم دی طرز زندگی موږ تاسې رول ماډل چې کوم دی هغه اهل بیت علیهم السلام دي مغو نه به طرز زندگی خلو مغوی په شانته به انداز بیان وي انداز نشست وي انداز برخستن وي ټوله زندگی په کار موږ تاسې لایف سټایل چې کوم دی هغه اهل بیت علیهم السلام حتی نمو حواله سوي پیغمبر نمو کی دور حساس دی چې شپږم امامیه چې ان رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر دور نمو کی حساس دی چې کان یغیر الاسماء القبیحه فی الرجال والبلدان چې چوکا نما وي باد نما وي کلی نما باد وي پیغمبر به کلو نما بدل چې دا نما خانه دی بل پکې دوی دا سړی نما خانه دی بل پکې دوی خو یو خبره بل کوم دغه ځکه یو غلط کلچر یو غلط انداز مخونو کې د کاګې نمی خلو ټیک ټاک نما بوي الټای خلو کګوي اندا محمد د مسور خلی دی ځنه واقع څه کوي کتابو کې وکسي ان څه نامه دی محمدي نثار نامه به نسوري د څه طریقې سره کاږي خالي دا غلط کار دی دی باندې ولا تنابزوا بالالقاب قرآن کې شته سوره حجرات کې د ظاهرا بئس الاسم الفسوق څه مثلا کاږي نامي بعد نامي به بلته ویلي خالو څه خانه ما دې ویلي بعد کاږي وتا اخیری روایت ہے تو سے خدمات کے ذکر کوم انشاءاللہ ذکر ټیمو ډیرو کې ذکر کو د خلیب کې اغه داغه د سمو اولادکم قبل ان یولد بچا د څکلې مور خېټه کې مغه وخت کې نما پکې دا نو څه وشي بیا به ور باندې کېږي نه روایت سره څه پرې شوی نه وي مخېټه کې وي د مور شکم کې وي نما پکې دوی اوس ته پاته نشته څه دا وډ کې د کجل کې دی ته وای وډ کې والا کې دی وای جل کې والا ور باندې کې د مثلا وډ کو والا کې محمد نما پکې د جل کې فاطمه نما ور باندې کې دا ویلی ځکه چې نماز پکې نخله دا وړ کې مثلا مور شکم نه نقصان شوالو سقط شوالو دا به ورېږي قیمت پسیږي تو ته به دا خبره کوي څه تو مو باندې نما ویلی نه دی خي الله سمیتنی تو مو نه ویلی نما نه دی خي زه بغیر نامې پوسیدم ځکه امام یې څه نما کېږدوي ورېږي قیمت خو نمو سره به هغو ته غا کېږي که تاسې ښه نما پکې ښه هغې ښې نمې سره به دلته څه کېږي غا کېږي یو بیا گزارش کوم څه ما تاسو ته پکار دی چې اسلامي نمو ته ډېر کوشش وکړو هغه نمې چې مثلا که تاسو ته ظاهر کې هغه کې سټایلیشن بریښي ښکلوالی بریښي پوزیشن به بریښي تاسې نمو نازم څه ګریز وکړئ دوري وکړئ چې بیا ورځې کې من خپل زوی درته چې دا نما د مو نه ویلې کېښلله زه دغې نمې سره زده ویلې وکړم یوه ورځ یو کس مو ته راغللو نکاح دوران کې نما یې څه کله واخیستله څه ما ولیدله هغه معنا وه بېوقوف بیا دا نما چیشته باز دامون یو کاسی خیلی هغه ډېر رسېدلی کاس بس هغه یې خیلی زه ځکه نشم بدلوی ضروري خو نه دی په کار دی وکړو که نمې هغه اسلام سره میش نه خوري قرآن سره اهل بیت سره په کار دی هغه په ځای بله نما وي چې هغه مو چینج کړو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.